نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو وارې وفرمیل وایي جنتي ښځه کوم یوه ده. یو صحابي عرض وکړو د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه هغه ده چې ډېر مونځونه یې کړي وي. بل صحابي عرض کوي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه هغه ده چې ډېر نوافل یې کړي وي، ډېرې روژې نیولې. بل صحابي عرض کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک چې ډېر تلاوت یې کړی وي او ډېره بزرګه یې هغه بس جنتي ښځه ده. علي رضی الله تعالی عنه کور ته لاړې، عرض کوي ای فاطمه ته فرمایي ای فاطمه ستا بابا جان وایي چې جنتي ښځه کوم دی ورته څه جواب ورکړه؟ نو فاطمه خو د چا لور وه، یې ورته جواب ورکړو زما بابا جان ته ووایه چې جنتي ښځه هغه ده چې په مخ د ځمکه یو غیر محرمه په هغې باندې نظر نه شوي او نه د دې نظر په یو غیر محرم باندې شوي، وایي دا جنتي ښځه ده. علي رضی الله تعالی عنه نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک خوا ته رالې، عرض ورته کوي د الله رسوله زه ویم جنتي ښځه څوک ده؟ نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل وایه. علي رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وایه ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه جنتي ښځه هغه ده چې د هغې نظر په غیر محرم باندې نه شوی د یو غیر محرم نظر په دغې زنانه نه شوی، دا جنتي ښځه ده. نو عرض مې د خبرې دا دی، مطلب مې دا دی، بیانات هم ډېر خلک کوي، ډېر زیات بیانات خلک کوي، ډېر علما یې کوي، د هر چا نه مونږ بیانات اورو، خو پکار ده چې انسان په دې باندې عمل وکړي. دې کې اوس د زنانو دپاره یو لوی عبرت پروت دی. نن سبا خو ما ورته زنانه وایي زه به داسې ګرځم بس پړونی به مې نه وي، مخ به مې نه وي پټ کړی، نقاب به نه وي، او زما په نظر کې ډېر فرق دی. زه خو صفا یم، زما زړه خو صفا دی، ټیک ته زړه دې صفا دی خو ته ډېره داغې، ته د فاطمې نه ډېره پاکه یې، ته د عایشې رضي الله تعالی عنها نه ډېره پاکه یې، د هغې زړه نه به ته ډېر ستا زړه پاک وي. چېرته نه شي کېدی، خو بیا هم هغوی حیا کړې، هغوی پرده کړې. پکار ده چې زنانه پرده وکړي، پکار ده چې زنانه په پرده باندې ډېر خیال وساتي، ځکه الله جل شانه د طرفه حکم دی. او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کومه زنانه چې د خاوند خیال ساتي او د پردې خیال ساتي او 15 وخته لمونځ کوي دا ښځه جنتي ده، او دا به زه په خپله ذمهواره یم جنت کې داخل فرمان دی داسې الله دې کامیابې شي. نو پکار ده چې زنانه د پردې ډېر خیال وساتي. او د دې ډېر عجیبه خوند هم دی، کله چې انسان پرده کوي که نه د ده په زړه د ده په مخ کې به یو نورانیت وي، او به داسې نورانیت وي چې نور خلک پرې محسوس کوي، نور به فیل کوي، پته به خلکو ته لګي چې دا ډېر بزرګ سړی د انسان پکار ده چې انسان